शैतानी पैदा कोي او خپل منځ بغض او انانیت سره ډېرې. لکه قرآن کریم چې الله پاک فرمایي چې بغض کینا دا د یهود او نصاراو عادت تا او صفت تا. مسلمان بل مسلمان سره بغض نه ساتي، مسلمان بل مسلمان سره دشمنی نه ساتي. ها که یو مسلمان نه غلطي وسی دا خپل غلطي باندې معافي وغواړي په شرمنده سي دا درسي تانه معافي وغواړي د هغه مسلمان باندې دا لازم نه چې به دې معاف کړي، به معاف کا. نبی علیہ السلام فرمایي زه په دې باندې قسم خورم چې معاف کولو سره چا تا سره بد وکړو او تا معاف کړی الله رضا پاره، الله رضا پاره تا معاف کړای. نبی علیہ السلام فرمایي زه په دې باندې قسم خورم دې سره عزت کمیږي نه بلکې عزت سره زیاتیږي. معاف کولو سره عزت کمیږي نه، فرمای عزت زیاتیږي. دا موایا چې زه څوک معاف کوم دا به خلق ما پیغور رکې تانه برګه تا بیا بدله نه بچ واغستا تا بیا معاف کړای بدله اخیستلو طریقه نه درتله. فرمای نه دغه شاعر نه مډارېږه، معاف کولو سره عزت کمیږي نه. دا د کمزوري علامت نه ده بلکې دا د بهادری علامت ده او دا د عزت علامت ده. او نبی علیہ السلام فرمایي زکات ورکولو سره زه په دې باندې قسم خورم چې زکات ورکولو سره مال کمیږي نه بلکې مال چې برکت راځي، مال کمیږي نه. نو الله کریم دې موږ ته قرآن و حدیث باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. الله کریم دې هر قسم بغض نه، کینې نه، دشمنی نه، فساد نه، لانجو نه، جګړو نه موږ په امان کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.